بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. چیرمین صوبائی امن جرګه ضلع نوخار سید پیر ذوالفقار باچا صاحب سره دا وخت ناست یم چونکې د دوی خپله علاقه کې چې کوم دی امن و امان په حوالې سره به لږ شانتې معلومات دوی نه اخلو، یو دوه خبرې ورسره کوو. باچا صاحب ډېره مننه، قیمتي وخت هم راکړه. الله ګران صافي، الله ګران صافي. باچا صاحب نن سبا که چرې وګورو علاقه کې امن و امان چې کوم دی ډېر زیات خراب شوی که نه، بله ورځ هم څه غله چا نیولي نو څه وایې په دې حوالې سره؟ دلته مخکې اشفاق خان ایسیچو د هغوی په ډیوټۍ په حوالې سره یا اوس چې کوم نوی ایسیچو راغلی دې باره کې ستاسو څه رایه ده؟ الحمدلله صافي صاحب ته ویلې لنډ جواب راکړه، بس په 2 منټو کې درله وایم. اجمیر شاه شهید رحمهم الله چې کله دا کوړي چارج واخیسته چې هغه د نوخار نه دلته راتلو نو جرایم پیشه خلک څومره چې وو هغه یې د ده د چارج اخیستو نه مخکې کډې یوړې، هغه لاړه. هغوی ته دا پته ولګېده چې د مجرم سره د قانون په اطلاق باندې د ده رویه څه ده. دا د اجمیر شاه او د صفت غیور د ملک سعد زما د 400 سرلښکر چې و پولیس کې هغه دا یو بیج او دا د یو سکواډ والا خلک و، د یو ذهن والا خلک و. اوس د بده مرغه په پولیس کې ځینې خلک داسې دي چې هغه منشیات فروش رانیسي او ځینې خلک داسې دي چې هغه د تاڼۍ منشیات ایسچوګان هغه باقاعده په خلکو باندې خرڅوي چې نیمې تا غل او نیمې ماله راکړو. کنې وګوره ته دی چې راتلل، دی چې برتي شوي دي، د دې کورونه وګوره چې د کم حالت کې راغلي او لاړ شه په دې کالونو کې د دې بنګلې وګوره، لاړ شه په پېښور کې وګوره، په اسلام آباد کې وګوره، د کمې مخې راغلی. ولې دوی د پلار کارخانې دي، دوی چې ته په دوبۍ کې دي، دوی چې ته ریالونه او ډالرې او دا نور پیسې چې دي هغه په دوی باندې راورېږي. دې له کرپشن وایي زما دړه سره. ځینې خلک زما دړه ډیوټي کوي، هغه حلف ته وفادارۍ پورته کړي. نو زه دا نه وایم چې خلک سم دي، زه دا نه وایم چې مونږ سم یو، زه دا نه وایم چې پولیس خراب دی. خو ته په باغ کې په جوټو زه د فکر پټال زانګو په زانګو خو دواړه زانګو خو جوټو جوټو کې فرق دی. زه د امن جرګې په نظر باندې ګورم، ته د یو د قوم د سوچ او د فکر د عکاسۍ په نظر کې ګورې، نو په دې ټولو سوالونو باندې ته صافي زمانه ډېر زیات ښه پوهې خو زما په ژبه باندې وایي. نو وایم یې درته امن جرګی وایي ځکه چې د امن جرګې کار دا دی، مرام دا دی. تا مانه موجوده تپوس وکړه، زما موجوده تپوس د ستا جواب دارې زڼګیه چې دلته د پاټلی نه پورې هغه بابا دی الله سپېچې دمی د هغې نوسۍ دی. دلته د ماسخوتنې نه وله چا ور وټکاوه، هغه هلک بار راووته، تماشې ورباندې کېښوی، پیسې ترې واخېستې، موبایل یې ترې واخېسته، هر شی ترې واخېسته. پلار ته چې پته ولګېده هغه د بره نه ډدې وکړي، مخامخ په هوټل کې د پولیس موبایل ولاړ، ډوډۍ یې خوړه، دی ورله ورته وویلې چې غلو را سره دا چل وکړي، روټۍ خورو بیا درځو. لکه غلو ولې وي خپې وباسئ د ظالم بچو، لکه موکې ځئ تاسو ځئ. لاړه رپورټ یې مو که، هر شی وکړه، ورته وایي مونږ یې پته لګوو. نو اشفاق خان چې په دې شیز باندې خبر شه نو هغه واره سره سسپیکټډ د دې خلکو د وینا مطابق روی نیول 4-5 کسان دی راوغوښته، دا یې ملاحظه که، خو لکه هغې کې هغه خلک نه وو. نو هغه خپله انکوایري جاري ساتلې وه. په دې کې دغه ټیم اشفاق خان بدل شو، لړه د دې ځای نه نوی ایس ایچ او صاحب راغله، نوی اصلاحات به وي، نوی اگر که قانون هغه دی، آئین هغه دی، دستور هغه دی، د هغې د امپلیمنټیشن والا بدل شو. اشفاق خان نرو پښتونو د هغه نه به جرم داسې کډه کړې وه لکه څنګه چې دا اجمیر شاه شهید رحمهم الله نه کوله، هغه بدله. اوس یار هغه لاړه، نو زمونږ نوی ایس ایچ او صاحب راغلی دی. نو لومبې چې نوی ایس ایچ او راشي نو هغه په علاقه باندې ځان پوهي، ځکه دی دلته کې نوی دی، د سره دلته هغه څیزونه، هغه سوچ او هغه فکر دی په لومبي ځل باندې دی ځای راغلی، نو دی به ځان پوهي. خو په اورېدو کې راځي چې کومو بړواګانو کډه وړې وه نو هغه یې راوړه، چې کومو خلکو چرس پوډر او ایس خرڅول هغه واپس راله، چې کوم سنیچرانو نو هغه واپس راله،
ستا خبره کې بالکل وزن دی سټریټ کرایم شروع شو خلک د یارې نه ځي خو په دې کې صافي صرف د پولیس دغه هم نه دی غلطي هم نه ده دا د میرې د غلا ذکر وکړه د میرې د غلا ذکر وشه هر یو شی وشه 200 کسان 1.5 کسان هغه لاړه باقاعده پولیس تېنه دغه تېنه درج که په روزنامچه باندې واخېسته هر یو سړي خپل خپل بیان وله ورکه هغه کسان هغه یې نیولي په نورو کسانو باندې چاپې لګولې جرګه پکې کېناسته د خلکو خیراتي معاف که د پولیس پکې څه قصور دی چې ته یې معاف کړې ته چې د سټیټ باندې یا زما په پولیس باندې الزام لګوي چې هغوی په دې طریقه باندې کوي نو یاد ساته دا نو ته اوس صافي چیړه مې مه کنه ګوره دا غله شوکمار ډاکوان چې دي دا د دې سیاسي خلکو ساتلي خلک دي دی د دې یو ووټ دپاره د دې یو کاغذ دپاره د قوم جړې وباسي د دې بدماشانو د دې ګندو خلکو خصمانه چې دا همدغه منېګان همدغه ام پی ایګانې کوي د دې خلک ورپسې ځي دغه متعلقه چرمینانې کوي دی له دا پته وي چې دا سړی ایس خرڅوي دا سړی بړوا د ښځې چلی دا سړی لګیا دی د قوم بچي تباه کوي دا سټریټ کرایمر دی دې کې زما معاشره مکمل طور سره ګناهګاره ده په دې کې د سیول سوسایټۍ مشران چې دي هغه مکمل طور سره ګناهګار دي په دې کې ملوث چې دی زما د منبر او د محراب هغه عالم هم دی چې هغه کینی صرف د جنت او د دوزخ کیسې کوي او هغه معاشرتي ژوند باندې د قوم خلک چې دی هغه نه راغونډوي هغه دا نه ګوري چې په دې خلکو له دا ویناو کې چې تا د کرایې کم کور ورکړی دی چې په دې کې تا له خو ټیک 200-500 روپۍ سیوا درکوي په دې کې دهشتګرد دی دې کې غل دی دې کې ډاکو دی د پولیس نه دی وله کلیرنس سرټیفیکیټ راغوښتی دی که نه بیا په لارو کوڅو کې سټریټ کرایم جوړیږي چرس خرڅیږي پوډر خرڅیږي د جوارۍ اډې چلیږي زما د کور کلي د علاقې کم وګړي کم رنر هغه راپاڅېدلی د پولیس له اطلاع ورکړې ده خو دی هم ګرم نه دی صافي ګړی ته به نه ګورې چې ما سره خبرې کوې دی هم په دې شیز باندې ګرم نه دی ځکه چې که چېرې دی د اطلاع ورکړي تاڼې ته نو په تاڼه کې ورسره یو سړی میلاوي د دې غلو سره چې کم تی د میاشتې بتا اخلي هغه هغوی له سوال ځواب وکړي چې نوی سچور راغلی دی او داسې داسې وینا په تاسو باندې شوې ده چاپه در باندې لږې ډډې ته کېږي نو دې کې څوک قصوروار دی باچا صاحب وایي سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې که نه تاسو چې دا بیان راوالی خبر راوالی نو بیا بیخي لکه سپین خبره کوئ داسې که نه مسله راته پیښ نه شي دا خو لکه غټ مافیاز دي مختلف قسم لکه کرایمر دلته کې چلیږي که نه دې د وجې نه وده ما درسته وده ما درسته الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا خبردار یو سړی تر هغه وخته پورې نه مړ کېږي او نه څوک وجلی شي تر کومه وخته پورې په مخ ته مځکه د هغه د رزق ذره موجوده وي د ایمان ساته القدر خیري و شره من الله تعالی خیر و شر د الله د طرفه دی ما اصاب من مصیبت الا باذن الله مصیبت د الله د طرفه دی او چې کله مرګ راځي زما دړه سره هغه تا ته نه وایي ده هغه ته په کور کې هم ناست دی چت هم در باندې کینی سواد ته وګوره پکنیک ته تللی دي دا تاسو یو منټ دا جاز پې ولګوئ پلین پې ولګوئ نه خو ستا غلطي ده هغه ولې ظالمان دي چې ته ریکارډینګ کې تا موبایل کولاو پرېښی غلطي خپله کوي سزا بل له ورکوي تا که بجاز لګولی وي نو د هغوی اواز به تاله نه راتلو بیا لکه سوات ته وګوره ته چې هغوی د سیالکوټ نه راله د دریاب په منځ کې پکنیک له کېناسته غلطي ده که نه کېناسته خلکو له هم ویلې چې دې په لمه کېنئ خو هغه د ټیک ټاک هم شوقیانو مرګ پورې دله وایم نو هغه په دې ډپه باندې پاتې شو نو پلار ویني چې لورې رانه یوړه مور ویني چې زوی رانه یوړه ښځه ویني چې خاوند یې رانه یوړه خاوند ویني چې ښځه یې رانه یوړه دا ټول څیزونه نو د دوی دا مرګ په سیالکوټ کې نو الله هغوی دې له راوسته دلته د حکومت غفلت څه دی هاي لټ کړ دی گئی ودی سملینه بل پاس شو بد دا فلانې او ډینګلیو راشه دا هوټلې ماتې کا دا ټولې هوټلې ماتې که ځمکې سره زمین بوس کا چې نن ته دا ماتې نو چې دا انوسي چا ورکړې د هغه له سزا ولې نه ورکوې بالکل صحیح خو غله خو ټول یې که نه د سر نه ولې تر اخره پورې یو که نه غلا کوو مونږ ژړې د ملک مونږ وباسو نو که ته دا هم کې نو څه پې
چې کوم خلک یې وړه د هغې تدارک خو په دې نه کېږي ولې تړون وې تاله د دې شي مخکې دا پته نه وه چې دی د دریاب په منځ کې لګیا دی هوټل جوړی خو د NOC چا خو ورکړې ده که نه یو ډیپټي کمشنر خو ورکړې ده AC ورکړې ده TMO ورکړې ده د هغوی ورباندې دسخط دی که نه هغه تا بدل که نو کني دلته د بل جبرائیل راوسته څوک ترې راوسته زما زړه سره یروریا چې تیب نه وای زم د خپلو بچو چې په سکولونو کې سبق وایي هغه د آیس وررسي پوډر وررسي زما په کلي کې موره لاله کړې ده ویشتې ده د آیس واله زلمي چې د قرآن حفظ یې کړی او د بده مرغه په هغې باندې قانون خاموش شو بچی تباه کېږي او ته وله ګورې دا بچی د ستا نه دی دا زما نه دی دا زما د معاشرې نه دی مونږ خو د عمر 64 ته ورسېدو راتلونکي نسل له ته څه پیغام ورکول غواړي ستا کردار څه دی خلک به وایي یار څه چې وایي یار مونږ وطن پرست یو مونږ پاکستاني یو سړیه حب الوطن جز الایمان د وطن مینه چې د هغه د ایمان جز دی که هغې کې زما فوج دی که زما FC ده که زما رینجر دی که زما پولیس دی په هغې کې زما خلک دی باچا صاحب که گبر ایسیچو لکه عبدالعلي خان نوم دی که نه که هغه دلته را بدل شي ستاسو د ایریا ته نو څه وایې تاسو مطالبه یې کوم مړه داسې سړی زما د په خدای قسم یې دا پولیس دو ګوره دا نن چې صفت غیور ژوندی دی دا نن چې ملک سعد ژوندی دی دا نن چې اجمیر شاه ژوندی دی دا د پولیس هغه افسران اتلان چې هغه ژوندي دي د خلکو په زړه کې دي په کومه وجه باندې یا دا کوم شهیدان چې دي چې په 14 اګست قبرونو له د هغوی خاورې له سلوټ کېږي په کومه وجه باندې کرنل شیر له په کومه وجه باندې سلوټ کېږي ژوند یې د بادرۍ او د ایمان تیر کړی مرګ خو هسې هم شته یار ولې په اکسیډنټ به نه مري صحیح خبره په هارټ اټیک به نه مري په باران کې به نه مري په طوفان کې به نه مري په سیلۍ کې به نه مري زلزله کې به نه مري مرګ خو به تاله راځي چې کله د ستا پوره شي ماشومان پاتې شي مور پلار یې لړ شي هغوی نه خدای تعالی ډېر لوی لوی خلک جوړ کړي د ګبر په باره کې ګبر هغه کار کوي چې کوم نور پولیس نه کوي ګبر په هغه چا لاس اچوي چې پولیس د هغوی دورشلې لم نه ځي بلکې ځینې پولیس والا د هغه خلکو ټیبلې صفا کوي په دروازه کې وله ولاړي څوکۍ وله کوي د ګاډو نه مخکې منډې وایي په خپلو سترګو مو لیدلي دي ځینې پکې داسې بې خونده شته او ځینې پکې د ګبر غوندې دي چې تاریخ لیکي هغه د قانون اطلاق کوي خو ما له پته نشته چې هغې بدل کړی دی او که نه شتی په خپل ځای ما خیال دی په خپل ځای شته نو که په خپل ځای باندې وي نو زه د IGP صاحب له هم د امن سلام کوم ستا د کیمرې په سترګه باندې که چېرې د نر مجاهد SHO له د نر سپایي له د مینې په نظر باندې کتلي و دی په پرشر کې نه راغلی د علاقې د امن د سلامتۍ دپاره د هغه کوټلي اقدامات په خپل ځای بحال ساتلي عرفی شاعر دی خلق به وایي که نه عرفی تو میاندیش ز غوغای رکیبا طالبا عرفی تو میاندیش ز غوغای رکیبا آواز سگا کم نکند رزق قدره عرفی شاعر دی هغه وایي ته د سپو د غپاري پروا مه ساته د رقیبانو په شور پسې مزه د بدخواهانو په وینا پسې مزه دې ټیک ټاکرانو پسې مزه تا پسې کندل کوي دې پسې مزه د سپو غپارې د فقیر پر عزت کې کمې نشي راوستی نو مونږ IG له وایو که هغوی پې تنګي اکوړي ته راولېږه موږ لی راکړه باچا صاحب زموږ په معاشره کې که چېرې وګورې یو سړی راشي د دغه شانتې کار کوي د علاقې دپاره لکه ګبر ایسیچو شو د ده چې کوم مافیاز دی هغه خلاف راپاسي مافیاز خو یو څو کسان به وي که نه دلته الټه په لکونو کې غریب کسان دي چې د ګبر ایسیچو به سپورټ کوي خو دی کې اړه نشته دی چې تر تاڼې پورې ورشي دا سړی سپورټ کړي یار عجیبه خبرې کوې یار 15,000 کسان خو تاڼې له لړه ودرېده چې د هغه په حق کې وینا وکړه هغه نران پښتانه خلک دی که چېرې د هغوی ډیمانډ نه وی خدای به له دې ځای نه بدل شوی و که نه څوک خو داسې شتې داسې کونډې رنډې یتیمان بچي داسې شتې که نه چې هغه وله دعا کوي که نه چې علاقه د بدماشانو د ګندګیرو نه پاکه که د هغه خلکو نه یې پاکه که چې د چا په ذریعه باندې دا لویو خلکو له
ولې په دوی باندې میږي لګېدلې دي دوی خو دغه خلک محکوم ساتلي که نه دقسې خدای تعالی د وخت فرعون دپاره موسی پیدا کی د وخت ابرهه دپاره همدقسې ابابیل پیدا کی په خوله کې کاڼې د امن نیولی څنګه چې دې ګبر له ورکړی دی څنګه چې زمونږ رور اشفاق له ورکړی دی چې چېرته دی ځي هلته نه جرم تښتي هلته جرمونه وده نشي کولی ګبر اسیچو چې کوم دی هغه وایي د یو لکه ملا فیملی سره چې کوم دی تعلق ساتي لکه خاندان یې ټول مولیان دي دا خبره حقیقت لري که نه نه د ما دړه سره زه منم ګوره داسې سړی چې د علماو سره نږدې وي ګوره چې د اتار دکان ته لاړ شي اتار پېژنې که نه کوم چې اتار خرڅوي کوم سینټ خرڅوي نو هغه دکان ته که ته ورننوځې نو که سینټ دې په ځان باندې نم وي مګلي نو خشته بوی به درنه ځي چې بار روځي نو هغه خشته دکان لا د علماو ورننوتی دی هغه سر د شیخ ادریس صاحب په دورشل باندې ټیټ کړی دی د هغه په سر باندې دستار د فضیلت د امن د سلامتۍ د کردار ایښی دی هغه به علماو پسې پیزار ګرځولی الله به چرم نه خرابوي باچا صاحب یو تپوس به درنه وکړم که اجازت وایه که نه وایه زما در سره باچا صاحب لکه تاسو علما ډېر سپورټ کوئ په معاشره کې موږ هم وینو لکه ډېر لکه حد درجه محنت هغوی دپاره کوئ ستاسو فیملی بیک ګراونډ که چېرې وګورو هم علماو سره تړلی که نه بیا سیاست ته که چېرې رالی تاسو لکه زمری سپورټ کوئ د دې وجه څه ده سیاست په میدان کې یار ښایسته سوال دی وکړه زما زړه سره دا کیمره لږه واړوه دا تصویرونه د چا لګېدلي دي بلکل دې سر نه شروع کړه مولانا فضل الرحمن صاحب دی بس دا نور زما اکابر دي مولانا عبدالحق صاحب دی مفتی محمود صاحب رحمهم الله دی زما دا خاندان مشران دي ټول علما دي زما دړه سره د عالم په حیثیت باندې مینه ورسره کوم محبت ورسره کوم زما د وجود حصه ده زما د سر پټکی دی هېڅ شک او شبه نشته خو کیدای شي چې زما د سیاست مرام شه دی ځکه هغه شی زه په دې کې هم نه وینم چې کني دی براله شریعت پراله نافظ کړي سرونه به قلم کړي لاسونه به پرې کړي هر یو شی به وکړي دا د اقتدار جنګ دی اوس که چېرې زه په مسلم لیګ کې وم او ستا شاته د زمري دا نشان دی نو زما د صوبایي زما سرلښکر چې دی زه دا نه وایم زما اوس هم مولانا فضل الرحمن صاحب زما د سر پټکی دی څه پوه شوې غیر متزلزل هغه مینه او محبت د سیاست نه راوځه که نه په حیثیت تعلیم دین په حیثیت د ښه سوچ او فکر والا په حیثیت د ښایسته محدث بلکل په هغې کې شک او شبه نشته د هغه سیاست هغه په خپل دی باندې دی خو دا سیاست د دنیا دی دا سیاست د اقتدار دی دا سیاست د منصب دی دا سیاست د قانون د نافذ کېدو والا نه دی ځکه چې په دې باندې زما مفتی شاکر په بم والوته چې قرآن د تعویض دپاره نه دی قرآن د سوګند دپاره نه دی قرآن په ډولۍ کې د کېښودو دپاره نه دی قرآن صرف د چوف دپاره نه دی قرآن صرف او صرف دې شیز دپاره نه دی چې تی په غاړه کې اویزان کې د برکت دپاره دی ایښی دی قرآن دستور العمل دی نفاذ د قرآن وکړه هېڅوک هم نشته صحیح خبره هېڅوک هم نشته زما خاندان د علماو دی د اولیاو دی بلکل زما حضرت بادشاه ګل رحمهم الله هغه استاذ المحدثین دی هغه زمونږ مولانا عبدالحق صاحب زما نیکه په خپله باندې دیوبند ته دی یو ځای لیکلي دارالعلوم حقانیه زما د جامع اسلامیې شاخو زما ټول علما اکابر شي دي الله تعالی هغې له زما خپل شیخ شیر علي شاه مدني استاذ المحدثین زما ځان زما زیګر زما تربیتګاه هغه ودړه سره خو تر کومه پورې چې سیاسي وابستګي ده امیر مقام زما د صوبې مشر دی سرلښکر دی بلکل یقین مو دی ورباندې کوي عزت راله راکوي د عزت په لاره باندې ملګرتیا ورسره کوو د علماو د هر ښایسته عمل تایید او تصدیق چې د قرآن او د حدیث سره متصادم نیک کوي ورسره او چې کومه خبره غلطه یې هغې له غلطه وایو او چې کومه سمه یې هم برمله وایو بعضې خلک دی وایي د مولا سیاست وایي د مولا د سیاست سره څه کار دی د مولا لکه جومات سره کار دی نو په دې وجه موږ دا تپوس وکړو بعضې خلک وي وایي د علماو سیاست نه منو هغه په کار ده چې دغه شانتې دیني زده کړې وکړي موږ ته علم راکړي زموږ بچي چې کوم دی هغه نو په دې وجه موږ دا تپوس وکړو دې د غویي زامنو لاړو دا پته نشته
چې د مدینې د ریاست دا په نیمه دنیا په 22.5 لاک مربع میل باندې چې حکومت کو دا د مسجد نبوي نه شروع زما د نبی زما د خلفای راشدینو دارالحکومت چې و هغه مسجد نبوي زما د سره هغه د غټ فورمونه نه هغه د غټ سیزونه نه اعلان کې چې په دنیا حکومت کو د دنیا غونډ سامان د هغوی سره و هغوی ځان له آخرت غوره کړی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه د دنیا په ټول سر و سامانه کې په هر سیز کې الله زما هغه اکابرو له جنت په بدله کې وعده یې ورسره کړې ده هغه په هغه لار باندې را روانو نو دا نن چې موږ په پاکستان کې هم ناست یو نو دام زما د امت یو بچی چې د یوې خور د سره لوپټه لرې شوه راجا داهر تراخ کا بندیوانه کا زما 19 کلن محمد ابن قاسم د هغه ځای نه رالو د عدل او د انصاف هغه قانون یې لاګو کړو چې هغه واپس تلو نو د هغه مجسمې هندوانو جوړې کړې وې عبادت یې ولکاوه دا زما د ایمان او زما د خلکو هغه دستور دی چې په وطن دې راشي نو د خپل ملک خیر به غواړي نو نن موږ په خپل مملکت کې یو الله موږ له بادر فوج را کړی دی زمونږ پولیس کې ډېر لوی بادران خلک زما په اف سی کې دا نن چې مونږ دلته په قلار باندې خوب کوو نو د دې شاته د چا د وینو رنګ دی زړګیا د دې شاته د چا د مور وخ کې دی جړا ده دې شاته یتیمان دي د دې شاته اسیران دي دا ازادي او دا دغه دا په کټ کې په بلستان کې انقلاب په فیسبوک باندې راوسته دا خو آسان کار دی زما په فیسبوک باندې خو فوج لم کنزل کوي لاړ شي سړی شرکن غربن وګوره چې مودي دله د فلسطین نه د مخ اړولو دپاره اسرائیلو تیار که او دلته د ټول بمبار تیاري او د رافیل چې د مور خاوند دی هغه جهاز چې د دنیا ناقابل تسخیر دی هغه یې راوغوښته زما دې په خدای قسم په پاکستاني جوګاړی وو جوګاړ پیژنې قسم دې که دې سره توړو الله رب کریم زما ساینسدانانو له زما فوج له زما پایلټانو له دومره سوچ فکر دومره عقل دومره مازغې وله ورکړي دي اماره په خدای قسمی رایل ویلی چې خدای پاک زه خو اسرافیل هم د امانه سه جوړ شو په ځمکه باندې نسکور پروت اور پې بلېده د فرانس په کپنې مازغو کار پرېښوده په یو بل الزامات لګوي یو وایي ستا پایلټ دله او بل وایي ستا جهاز د اوسو اوس به هغوی خپله سره کې فیصله کوي زه دې خلکو له وایم چې د آزاد کشمیر مقبوضه کشمیر ته وګورئ د انډیا مسلمانانو له وګورئ د برما مسلمانانو له وګورئ د فلسطین مسلمانانو له وګورئ چې فوج د هغوی نشته مونږ په خپله باندې د غیر چاپیره نه د دشمنانو ترمنځ یو مونږ غیر چاپیره نه د خپل وطن کې دننه په اور کې ولاړ یو نو دا د ایمان هغه نښه مو ده چې حب الوطن جزء الایمان د وطن سره مینه د خپل فوج سره مینه کوئ والله چې دې فوج لاسونه واخیسته زمونږ دومره نران نه یو ګورئ مونږ من حیث القوم هم نه یو سړیه مونږ منتشر هجوم یو که څوک وایي چې پاکستانی قوم دی قوم خو د سره یو نه مونږه قوم خو هغه چې کوم یونایټډ وي لکه څنګه چې جاپان دی څنګه چې چاینا دی څنګه چې په ننګ او په ناموس د وطن باندې ټول یو یو مونږ خو په فرقو کې تقسیم یو ټول مونږ خو په لسانیت کې په صوبایت کې په نفرتونو کې تقسیم یو سړیه زمونږ د وطن سره مینه ړومبې نه خاص زمونږ د خپل فوج د خپل خاورې د خپل د وطن د امنیت سره او د خپلو اکابرو د خپلو مشرانو چې د یو الله مونږ عبادت کوو او د الله رب کریم نه د حیا د پردې د عزت د تقدس سوال کوو هغه ترې نه غواړو چې یقین مو پر ربني زما د په خدای قسمي که پښتون دی که پنجابی دی که بلوچی دی او که سندی دی زما د په رب قسمي چې دغه زمونږ دا کار وي دا بې اتفاقي وي زمونږ دا نفرتونه مونږ د خلکو په زړونو کې زرغون کوو در په در خورې په سر به ګرځو ته د امن یادې والله که د امن مخه دې ولیده نشته دا رویه ډېره مننه چیرمین صوبایي امن جرګه ضلع نوخار پیر ذوالفقار باچا صاحب را سره موجود دی دا وخت او یقینا د علاقې په امن و امان باندې چې کوم دی دی یو ډېره تفصیلي رڼا واچوله تفصیلي مرکه ده که خوښه شوي وي د ملګرو سره یې مخکې شریکه کړئ ډېره مننه